جزیرۃ العرب نه عیسایان مخکې دي او یهودیان تیوتی اوس خبیثان امریکنیان ناغلي د عراق د جنگ په بانا نو هلته کې دستي دي د سعودي عرب نور خاطه طرف ته یو بل دریاب دی هغې ته عرب خلیج عربي وایي او ایرانیان ورته خلیج فارس وایي نو هغې کې خپلې بیړۍ درولې دي څه په وچه باندې پراته د عراق یې ورته یو بوکه کنې د کافر د مستقل استوګن اجازت نشته په جزیرۃ العرب دا حضور پاک ویلي په آخري وصیت یې چې وفات کېده یو دا چې نصارا او یهود به په جزیرۃ العرب کې نه پرېږدي دا شیطانان دي او دغه مرکز دی د اسلام چې دا د الله خراب کې خو نور مسلمانان خرابول ورته آسان او د دې وجې نه د هغې توجه هم عربو ته زیات دی جامع والا خرابی خزی والا بے پردے کئی شکلون والا بدلے دا انگریزان مختلف حربی دی خدا خلق خو پیگی نا زمون حاکمان هم نپیگی او افسران هم دیر نپیگی چی دا کم منصوبه او دا دی شاعتا کم اغراض دی ویم دارا چی وفد دل راشی که غیر مسلمانانی یعنی نا مسلمانانی هم پا عزت ورسا ملاوی گے او وفد لا بخشش ورکوي هدیه درېمه دا چې اسامه لښکر بزي آخري وصیت اسامه حضور پاک د فلسطین طرف ته یو علاقه وه هلته د حضور یو قاصد چا وجله د قاصد وجل دا اخلاقي جرم دی او د ټولو قومونو مسلمه قانون دی چې استازی او قاصد څوک نه وجلي ناغه ظالم حاکم ته چې لیدلو هغه د یو کلي علاقې خلقو ته وویل چې دا مړ کې پلاو حضور پاک په ډېر خفه شو او اسامه صاحب نوجوان دا 13 کاله عمر او جنډې والا ورکوې ته بځې دی بیمار و حضور پاک دا لوی لوی مشران وایي تاسو به د ده په قیادت کې ځئ نو اسامه صاحب وایي دی بځي ده آخری وصیت به حضور پاک بیمارانو چې بار فوجونه تیارې کو نو اسامه مور ام ایمن د هغې نه مو ورپسې سوال جواب ورولېږه ویل لږ صبر وکړه حضور پاک بیمار دی او وفات شو لښکر لا نه تللی حضرت ابوبکر خلیفه شو نو هغه اجازه ته غوښته ویل زه خو به انتظامي امور دپاره مدینه کې پاتې شم ویې ډېره ښه عمر صاحب به زما مشیر خاص نو ده ته مې اجازت وکوي ډېره دا دوه خو دا وشو بیا عمر صاحب ابوبکر صاحب ته وایي صاحب زموږ ښکلی پیغمبر وفات شو او حالات داسې ناسازګار دي نو که دې وخت کې دا فوج لاړ نه شي نو ښه وایي وایي نه د دواړو جهانو سردار دا وصیت کړی دی چې دا لښکر به ځي بیا یې وایي ښه لښکر لیږې نو اسامه خو نوجوان دی کشر دی او د ده د لاندې لوی لوی مشران صحابه دي نو مشري بل چاله ورکړه نو ابوبکر صاحب ورته پکار شو ویې ښه د دواړو جهانو سردار یو سړی اهل ګڼي او مشري کې د یو فوج او ته ماته بل مشر پې مقرر کړه ویې صاحب زه معافي غواړم خطا شم ویې دی به ځي بس لا هغه علاقه خلک حالات ناسازگارو ټول به اسلام ته تسلیم شو او چې چا قاصد وجلو هغه ټول مړ کړه او بیا راغلل بیا ابوبکر صاحب استقبال نه ولا نو د حضور پاک آخري حکم دا چې یهود او نصارا به په جزیرۃ العرب کې نه پرېږدي نو خدای پاک دغه یهود او نصارا ته وایي قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد که دا ناشنا ګڼئ نو د بدر واقعات ځان ته یاد کړئ یو طرف ته کافر و مسلح او بل طرف ته مسلمانانو بظاهره کمزور خو خدای چې چاله فتح ورکړی نو ظاهري اسبابو ته حاجت نه لري د ایمان د اعمالو په زور به خدای فتح ورکړي دا سړی د خدای نه باغي کوي څوک دا نافرماني څوک کوي نو خدای پاک هغه اسبابو ته اشاره کوي چې دا خلک چې کفر اختیاروي او بدعملي کوي دا د یو درو بنیادي خبرو دا وجه
یو د دنیا سیب سنگار پدې مبتلا، دویم جاه و جلال وزارتونه او عہدې صدارتونه د دې وجې نه حق نه مني، دریم د مور پلار رسم و رواج پسې روانې. دا څیزونه هغه دي چې سړی د حق لارې نه وباسي. نو خدای وایي زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. خلقو ته خسته کړی شوی دی، په زړونو کې ورته خسته کړی شوی دی حب الشهوات، د خواهش څیزونه، هغه څیزونه چې زړه یې غواړي. مثلا من النساء ښځې یې خوښ، والبنین زامنه یې خوښ، والذهب سره زر یې خوښ، سپین زر یې خوښ، ډېرې خزانې یې خوښ، اسونه یې خوښ، څاروي یې خوښ او فصلونه یې خوښ. دا څیزونه د خلقو خوښ. ښځې ښه شته، مال و دولت، زامن او اسونه، څاروي او فصلونه. خدای وایي دا د دنیا سامان دی، خو د خدای سره ډېر ښه عاقبت دی که هغې ته خیال. خدای دا نه وایي چې دا نه ده پکار، خسته کړي شوي دي د خلقو په نظر کې دا څیزونه. د دې مینه خدای پاک د دې په طبیعت او زړه کې پیدا کړې ده. د هر انسان ښځې خوښي، د هر انسان مال و دولت خوښي، د هر انسان زامن خوښي، د هر انسان اسونه خوښي، څاروي خوښي، فصلونه خوښي. او دا د دنیا د فایدې څیزونه دي. خدای وایي خو ته به ګورې چې زمانه مخکې یو لوی جهان را روان دی، هلته به نیسي، هلته ګورې بیا دا نه پکارېږي. خدای پاک د دې څیزونو مینه زړونو کې اچولې ده. عمر صاحب وایي خدای تا راته ښکلې کړي دي، نو موږ خو دې صبر نه شو کولی چې تا ویلي دي چې زړه کې مې درته د دې مینه اچولې ده، نو خامخا به زمونږ خوښ. خو دا مینه ولې اچولې شوې ده؟ درې رازونه دي پکې. یو خو خدای دنیا آبادول غواړي، نو که د سړي ښځه نه وه خوښه، د سړي زامن نه وی خوښ، د سړي مال و دولت نه وی خوښ، د سړي اسونه او فصلونه نه وی خوښ، نو بیا به خواري زاري څه له کوم؟ دا خلک خو ځان وجد پیسې پیدا کوي چې واده وکړه، پیسې پیدا کوي چې کور جوړ کړم، پیسې پیدا کوي چې ځمکه والم، پیسې پیدا کوي چې ښه خوراک کار وکړم. نو که دا مینې زړه کې طبعا نه وی، نو نظام به ټول معطل، هر سړی به ناست و چپ. د ډوډۍ خوراک پکې پیدا دی چې د ډوډۍ په تلاش کې ګرځي، د ښځې خواهش پکې پیدا دی چې د نکاح په تلاش کې ګرځي، د پیسو مینه پکې پیدا ده چې پیسې وګټي. دې باندې خدای دنیا آبادول غواړي، که دا نه وي خو دنیا نه آبادې ده. بیا د دې په واسطه ورسره د جنت هغه څیزونه ښودل غواړي چې دنیا کې د ښځه خوښه ده، نو د ښځې میلان به دی، نو جنت کې چې د دې نه ښایسته ښځې به څنګه ښکلي. او دنیا کې چې د بنګله خوښه ده، نو ته به آخرت هغه بنګلې چې خدای صفت کړی دی هغه به څومره ښکلي. نو د آخرت د څیزونو مینه د دې دنیا د مینو په واسطه پیدا کول غواړي. که سړي میوه نه وه خوښه، خدای به د جنت په نعمتونو کې د میوو ذکر نه کولی، داسې میوې به وتو به متشابهه. که ښځه یې نه وه خوښه، نو خدای به د جنت په نعمتونو کې د حورو د ښځو بیان نه کولی. که خوراک کې نه وی خوښ، نو د دې په واسطه د اعمارو لړم خدای پاک پیدا کړی دی چې یو خو دنیا یو نظام دی. دویم دا چې د آخرت تر آیات کې نو پوهېږي به چې دنیا کې لړم دومره خطرناک شی دی او مار دومره خطرناک شی دی، نو د آخرت هغه مار او لړم به څنګه وي؟ نو که دا یره د دنیا کې نه وي، نو د آخرت د څیز نه به نه یارېدی. او که په دنیا کې د دې څیزونو مینه نه وي، نو د آخرت هغه ښکلې نعمتونو ته به نه خوشحالېدی. د آخرت په نعمتونو کې به یې ښایسته ښځې به یې، ښایسته خوراک به یې، ښکلې جامې به یې. خو یو بل شی هم دی چې هغه دلته نشته، چې هلته همیشه ژوند دی او دلته د لږ ورځو ژوند دی. نو دې نعمتونو سره خدای پاک
د آخرت د نعمتونو قدر د مسلمان په زړه کې پیدا کول غواړي. دریم دا که مینه نه وي نو امتحان به نه راتلی. یو ړوند سړي ته څوک دا نه وایي چې ښځو ته مه ګوره، ځکه هغه کتی نه شي. یو سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد